السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږه چې اوس په کوم ځای کې دي ته بیر روحا وي او دا هغه مقام دی په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د 313 صحابه سره دلته شاته چې کوم مسجد تاسو ته ښکاري په دې کې چې کوم دی مونځ کړی دی او دا هغه مقام دی چې په دې کې اویا انبیاء کرام علیهم اجمعین چې کوم دی هغې په دې کې خپل هر یو کس هر یو صحابي هر یو پیغمبر چې په دې لاره تللی نو دلته چې کوم دی خپل مسکن اختیار کړی دی. او موسی علیه السلام د خپل قوم سره چې کله د فرعون نه راخلاص شو په دې ځای راتلل نو موسی علیه السلام دلته د خپل قوم سره چې کوم دی هغه دلته ټکانه اختیار کړې وه. ډېرو انبیاو دلته چې کوم دی د کوی اوس بند دی د لاره د دې دلته دننه جومات کې کار کیږي نو د دې د وجې چونکې لاره نشته دی دا هغه زوړ دا کوی دی دې ته دا مشینان لګېدلي دي دې کې مخکې په 30 فوټ کې د اوبه پرتې وي په 30 فوټ کې اوبه وي اوس تللی دي 130 فوټ ته نو اوبه ښکته تللی دي د دې نه چې کوم دی دې خوا تاسو کویو مبارک اوبه چې کوم دی پهله ترخې وي نبي علیه الصلاۃ والسلام دې ته خپل لعاب دهن مبارک ور وغورځول د هغې نه بعد د دې اوبه خوږې شوې او خوږې داسې شوې چې د دې ذایقه د دې اوبو اوس د چیلې د پویو په شان ده. او بدر ته چې کله صحابه روانو نو هغه روانو چې تلل نو یو صحابي پکې بیمار شو هغه صحابي ګردو کې کاڼی یا نور څه بیماري وه نو د هغې نه چې د اوبو وڅښلې نو هغه له الله رب العزت شفا ورکړه دا اب شفا هم دي. دا هغه زوړ مسجد دی چې کوم په زوړ انداز کې دلته اوس د هغې نوی تعمیر شروع شوی دی. دا ټول د دغه مسجد هغه زاړه تصویران دي. نور د دې نه مخکې په باره کې چې کوم مشهور یو روایت دی چې نبی علیه السلام معجزه چې کومه شوې وه هغه دغه ځای کې شوې وه چې دغه ځای کې نبی علیه السلام ډېره مبارکه ډېره اچولې وه د بدر په مقام کې کله چې بدر لیدل غوښتل نو دغلته نبی علیه السلام خپل قضای حاجت پوره کول غوښتل یا وضو کول غوښتل نو دلته یو څو ونې وې هغې ته اشاره وکړه د قجورو وي یا دا وي نو هغې پې پرده وکړه او نبی علیه السلام خپل حاجت پوره کړو د هغې نه بعد جمع ورکړه. بیا نبی علیه السلام دغه مسجد دی چې اوس کوم جوړیږي یو بخاري شریف روایت مطابق داسې سال مفهوم دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې زما د الله په شان قسم وي چې عیسی علیه السلام کله په دې ځای تیریږي یا دنیا ته راشي نو دلته به عیسی علیه السلام خپل احرام وي او د هغې نه بعد به چې کوم دی مکې ته معظمې طرف ته ځي. دا هغه مبارک ځای دی کوم